ژوند دې دغه رنګې مې تېر کړو نه په دې خپل ژوند ویرېږه چې الله درنه ولې دومره خفه دی چې خپل کور کې دې نه پرېږدي ناست دی په دې خپل ژوند ویرېږه چې ولې درنه الله دومره خفه دی په کومه ګناه کې چې دی ګیرې چې الله درنه دومره خفه دی چې په خپل کور کې دې نه پرېږدي لږ ټایم له دې واپس چې دی وځه ځکه حدیث مبارک کې راځي چې د نیکۍ توفیق ملدا د الله په توفیق سره ملوي یو مؤمن بنده کې دا د الله په توفیق سره چې ملوي یو ګناه نه بچ کېږي دی د الله په توفیق سره بچ کېږي نو چې دی اعمال عبادت دی که د جومات نه په منډه په تېښته وځي نو دی دې په دې خپل ژوند ویرېږي چې الله زما نه ولې دومره خفه دی او یا دا راشو جومات کې چې دی ګناهونه او نافرماني دي تېره جمعه ما یو خبره عرض کړله دا زموږ ذمهواري ده دا د احساس پیدا کېدو دپاره لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق د خالق په نافرمانۍ کې به د چا په تابعداري وی نه کې موږ دغه خپله غاړه خلاصو څوک یو ګناه کوي د چا ګناه خو دا د حدیث د نبي علیه السلام سنت طریقه وه چا کې به یو غلطي وه دغه رنګې مجموعه کې به یې بیان کړله دا غلطي دی په چا کې بعضې خلکو کې دا غلطي دا خلک چې ځانه دا غلطي وباسي دا زموږ ذمهواري ده چې دا خلکو ته په ګوته باندې کړو یو ګناه کوي یو نافرماني کوي د آخرت ژوند یې بربادېږي زموږ ذمهواري ده چې د هغه د دې دغه ژوند احساس ورسره پیدا کړو د خپل ځان سره سره د بل مؤمن بنده احساس هم پیدا کړو نو بعضې چې دی بیا راپوښتل شي یاره استاد دا خبره غلطه وکړله ته په جومات کې چې دی پیسې لرې چې ګوره ما خبره ما غلطه خبره وکړله بیا به درته زه وایم چې راشه جومات ته پیسې لرې ګوره زه به درته دا وایم بیا ته خو را دا وې دا د هر ټیم کې چې دی هر ټیم کې په نرمۍ هم کار نه کېږي په جومات الله فضل ته په جومات کې زما په وړاندې باندې داسې وکړه د پیسې ګورې دا موبایل به دلته ډوډۍ کړي د بیا وروسته زما نه تپوس کوه که نه یاره بیا د سړی څه ووایي نو بیا جرګې کوي ته خو را مخامخ ته خو ما ته ووایه چې زه درته ووایم چې جرګې بیا څوک کوي تا ته به زه دا نه یم ته ګناه کې زه به تا ته دا نه یم چې ګناه کې زه به تا ته یم چې هلکه نور هم پسې ور وړاندې نور هم ګناه کوه زه به تا ته داسې ویم زه به تا چې دی راباندې کومه زما چې څومره وسي که په لاس مې وسي د دې مټه دې نیسم چې دا ګناه مه کوه دا ګناه د غلطي ده که نه نو په منبر مې درته دغه شعر ویم چا کې غلطي ده هغه به ورته دغه شعر کله ویم که په چا بده لګي ځان دې غلطي لري که څوک مې حالانکې په دې باندې د یو مؤمن بنده خوشحاله شي چې دا خبره ورته وکړی شي دا د مؤمن بنده د یو بل سره احسان کول دي چې ته د ګناه نه هغه خبردار کړي چې وروره دا ګناه ده دا غلطي ده اخرت دې بربادېږي د الله په کور کې د داسې چې دی نافرماني نه کېږي او بیا ته دا وایې چې یاره دا خبره یې غلطه وکړله دا خبره نه وکړه دا خبره نه ده زه به تا ته چې دی د غلطۍ احساس نه لرم د غلطۍ نشاندهي به زه تا ته نه کوم بس بیا خو به چې دی دا خو سمه ده خبره ده بیا یو کس به سود کوي نو هغه ما ته چې استاد ګوره د سود خبره به نه کړي بل کس چې دی هغه به غلا کوي بل وایي چې لکه استاد ګوره د غلا خبره به نه کړي بس بیا خو بس خبره ختمه ده بل بیا د بیان مطلب څه شو دا د دې احساس لپاره چې زموږ سره په دې کې احساس پیدا شي چې زه ولې داسې غلطي کوم او چا راته غلطي په ګوته کړه دغه شکریه ادا کړه چې ستا سره د الله خو کې زما د آخرت د نقصان ستا سره دومره احساس در سره دی زما نقصان د آخرت کېږي زما سره احساس نشته دی او ستا سره زما د آخرت احساس در سره دی ته را باندې خفه کېږي الله دې ستا سره ښه وکړي خو سوچ زموږ غلط دی چې څوک راته دغه احساس را بیداروي د هغې به هم چې دی پروپیګنډې کوو بیا پسې نه کېږو